د دې مشرانو چې تللي دي که وفات سوي دي که شهیدان سوي دي د دوی څخه علاوه زموږ ډېر مشران سرکرده مشران هغه شهیدان سوي دي اسیران سوي دي بعض یې تر اوسه پورې ورک دي لکه استاد یاسر مرحوم رحمه الله هیڅ د ژوند او د مرګ درک یې نه معلومیږي بعض یې مو په زندانونو کې په مظلومیت کې شهیدان سوه چې خپلې کورنۍ ته یې قبر نه دی معلوم دا قربانۍ دا تکالیف دا زحمتونه دا موږ د څه دپاره ګاللي دا موږ په افغانستان کې د اسلامي شرعي نظام او د افغانستان د ازادۍ او استقلال دپاره او د افغانستان د پرمختګ دپاره ګاللي وو نن چې موږ تاسو ته اسلامي او شرعي نظام په لاس راکول سوی دی او الله تعالی راته سپارلی دی موږ تاسو ډېر دروند مسؤلیت پر اوږو لرو موږ تاسو باید کوشش وکړو چې دغه نظام چې په داسې قربانیو زموږ تاسو ولاسته راغلی دی زموږ د اعمالو په وجه زموږ د کمزورو اقداماتو په وجه یا زموږ د نورو مشکلاتو په وجه خدای نکرده دا نظام کمزوري نسیخي او دا نظام یا د لاسه ونوځي او یا مشکلات پکښې ایجاد نشي موږ به په پوره قوت سره په شپه او په ورځ دا کوشش کوو چې دا نظام من کل الوجوه په هره معنا وساتو هم په اقتصادي میدان کې د سیمې په سطح یو سیال هیواد سو هم په نظامي او میدان کې د سیمې په سطح یو سیال هیواد سو هم په سیاسي لحاظ الحمدلله ټول ملګري هڅه کوي چاته چې په سیاسي میدان کې مسؤلیت ورسپارل سوی دی هغوی خپله ستړیا کړې ده خپل کوشش یې کړی دی چاته چې اقتصادي میدان سپارل سوی دی خپله هڅه او خپل کوشش یې کړی دی او کوو یې همداسې په نظامي میدان او اداري میدان ولس ته زه اطمینان ورکوم چې انشاء الله ستاسې مشران ستاسې قائدین او اوسني حاکمان په دې هڅه کې دي په دې کوشش کې دي چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان د سیمې په سطح په هره معنا یو سیال هیواد واوسیږي پر افغانانو غږ کوم چې اطاعت یې وکړي ملاتړ یې وکړي او لاسنیوی یې وکړي بعضې مشکلات به صحیح دي بعضې ستونزې به صحیح دي خو دا ستونزې او دا مشکلات دا په یوه ورځ نه حل کېږي دا په یوه کال نه حل کېږي دلته د نفاق تخم هم شیندل سوی دی دلته د فحشا او ریاني تخم هم شیندل سوی دی دلته د اداري فساد تخم هم شیندل سوی دی دلته هر هغه ستونزه راغلې ده د بهرنیانو د خوا څخه او دلته هر هغه مشکل جوړ سوی دی او ایجاد سوی دی چې هغه د افغانانو ستونزې لا ډېرې او هغه افغانان و کامیابۍ ته نه پرېږدي نو زه وایم چې راسئ متحد سو سره یو سو او د دې خپل یووالي او اتحاد په برکت سره لکه څنګه چې مو تېره مبارزه کامیابه کړله همداسې دا مبارزه چې د نظام استحکام دی چې د نظام قوت دی چې د نظام بقا ده